زما نظام قوم مشرانو مشرانو تشکیل ناسو مشرانو باندې کې ځوانانو او بوډاګانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه په یو څو خبرو کې به خپله خبره راغونډه کړم او مشران په خبرې وکړي او کوي به ان شاء الله تعالی، ځکه چې مشران ډېر زیات دي د خبرو کولو مطلب چې هیله مو وکړه پکار ده چې څه نه څه د خپل ضمیر او د خپل عقیدې اظهار وکړي. خو زه به صرف دومره ووایم چې دا که منشور چې دی منبر صاحب بیان کو، اصل کې زموږ عین او منشور هم دا دی چې غیر لساني، غیر مسلي او غیر علاقایي، دا زموږ منشور دی. په دې څو خبرو کې دنده زموږ دا ایجنډا ده او په دې کې موږ د خپل کار چلو. نه زموږ سیاست سره کار شته، نه زموږ د چا سره بغض عناد شته، نه په چا باندې مطلب تنقید او دغه سره د دې زموږ څه کار نشته. چا چې څه کړي د خپل ځان له خپل قبر ډک کړي دي. نو د دې وجې نه دا صرف بنیادي دا کوم تفریق چې راوتل شوی دی د ځا قوم دا په دې بنیاد راوتل شوی دی چې دا یو ګمنام قوم چا تسلیمو نه چې مطلب چې عالم کې دا لومبي پختانه دي په تاریخ سره ثابت ده. خو د دې وجې نه الحمدلله زه په دې باندې نن فخر کوم چې زموږ مشرانو او زموږ دا ځوانانو او زموږ دا مطلب چې دا کسان راوچت شو دا هلې ځلې شروع کړي په دې قوم کې دننه. نو دومره قدرې کار وشو چې دې ځای پورې دا تحریک را ورسېدو. الحمدلله ثم الحمدلله چې افغانستان نه تر واخله او مطلب چې لکه د بار دغه پورې مطلب چې لکه موږ ته مسج چې راځي او مطلب چې لکه خیبر پښتونخوا دا ټول مطلب چې لکه یو بل سره پېچان وشو. نو دا ډېره غټه خبره ده. اوس باقي عملي بنیادي کار په دې کې دا دی چې لکه هغې ته پام کول پکار دی چې دې کې بنیادي کار مخې ته څه کول پکار دی، څه کول پکار دي. دا نه چې ګنې دا پروګرام وشو او زموږ مطلب چې لکه سالانه مطلب 3 کاله پس مطلب لکه صدر او سیکرټري او مطلب کمیټي جوړه شوه، نه، بلکې د دې بنیادي مقصد دا دی چې یو انقلاب پیدا کول دي په خپل ځان کې دننه. او د دې انقلاب پیدا کولو دپاره مطلب چې لکه په خپلو کلو کې، په خپلو جوماتونو کې، په خپلو یونین کونسلو کې، حتی کې د تحصیل او د ضلعې په سطح باندې خپل تنظیمونه جوړ کړئ، کمیټه جوړه کړئ. او چې کله دا کمیټه تاسو مضبوط جوړ کړئ، دا فعال کړئ، مضبوطي کړئ. چې دا کله تاسو فعال کې مضبوطي کړئ په خپل منځ کې مطلب دا چې فنډینګ شروع کړئ. د مرکز هېڅ ضرورت نشته، د مرکز دغه 3 کاله بس ضرورت دی. نو دا په خپل منځ کې جوړ کړئ او یو بل سره د محبت او د همدردۍ یو بل سره دا پیغام ورکړئ. یو بل ته غریبانو سره ښېګڼې وکړئ، بې کفنو هغې سره ښېګڼې وکړئ، د خپل فنډ نه وکړئ. او مطلب دا چې لکه څوک مطلب چې لکه تعلیم نشي کولی، غریب وي، هغه سره ښېګڼه وکړئ. څوک مطلب دا چې لکه بېنوا بېسري، هغه سره ښېګڼه وکړئ. مطلب مقصد د دې تفریق بنیادي دا دی چې دا موږ خلاص مطلب چې لکه په دې کې موږ هرې ځلې وکړو. نو پس دا به مطلب چې لکه انشاءالله تعالی چې موږ په قومونو کې چې کوم څه موږ مطلب 100 کاله مخکې زموږ په دې ملک خیبر پښتونخوا باندې حکومت و، انشاءالله زه امید ساتم د خپل ذات نه چې بیا به مها انقلاب رنګ راوړي او مطلب چې لکه دا به مطلب چې لکه خپل ځای ته مقام ته راشي. د دې وجې نه دا زموږ یو تحریک دی او دا تحریک موږ په دې بنیاد باندې چلو چې موږ خپلې کمیټۍ مضبوطې کړو، په خپل منځ کې اتفاق اتحاد پیدا کړو. په موږ کې الله پاک صلاحیتونه ایښي دي، د ځا قوم کې ډېر لوی صلاحیتونه دي. او د ده گفتار، د ده رفتار، د ده مطلب چې تاریخ په دې باندې ګواه دی. په دې کې لوی صلاحیتونه دننه پراته دي. وجه دا ده چې دا قوم مطلب چې لکه خاموش دی. د دې خاموشۍ په بنیاد باندې مطلب چې لکه موږ دا تفریق شروع کړی دی. او دې تفریق په موږ مطلب کور کې مطلب چې لکه په هر جومات کې کمیټي تحصیل باندې پرنسپل باندې مطلب دغه شان مطلب په ضلع باندې او دا به د دې مرکز مطلب چې لکه بیا موږ مضبوط انشاءالله په دې بنیاد باندې. نو تاسو دا درخواست دی چې په خپل منځ کې فنډینګ شروع کړئ، خپل میاشت کې مطلب په هره میاشت کې یا په 15مه ورځ باندې خپل مطلب چې لکه په خپل مقام باندې مطلب دغه کوئ او د مرکز د مشرانو انتظار کوئ چې دوی موږ ته څه حکم کوي او په څه طریقه باندې مطلب چې لکه موږ د کونه کې چې پاک کونه باندې انشاءالله تعالی موږ وچلېږو. نور مطلب کسان ډېر دي خبرې به کوي، خو زه په افسوس سره دا وایم چې مطلب چې لکه تاسو دا کار وکړئ، په دې کې ځان غمجن کړئ او په دې کې دننه انقلاب پیدا کړئ. داسې به کوئ که نه ده خیر انشاءالله. بس انشاءالله تعالی والسلام. او نور مشران دې خبرې وکړي، ما نه که څه داسې سوا خبره شوې ده هغې ما پرې کړه.